بسم الله الرحمن الرحیم. په اوبو کې چې ګندګي پریوزي او د اوبو ولاړی نو د دې نه به اودس کیږي که نه کیږي، یا په اوبو کې ګندګي پریوته اوبه روانې دي نو په دې اودس کیږي که نه کیږي، او دریم یو غټه ډنډه ده په هغې کې ګندګي پریوته نو په دې باندې اودس کیږي که نه کیږي. درې خبرې دي، دا درې واړه به نن زده کوو او ملګرو سره به شیر کوو هم. نو لومبۍ خبره دا ده چې په اوبو کې ګندګي پریوته او د اوبو ولاړې دي نو د دې اوبو نه اودس او غسل وغیره په دې باندې صفایي نه راځي، نو دا نه کیږي. دویمه خبره دا ده چې روانې اوبه دي په هغې کې ګندګي پرېوته، نو د اوبو د دې روانۍ سره او د اوبو د دې چلون سره په دې کې چې کومه ګندګي پرېوتې ده نو هغه د دې اوبو سره ځي او اثر یې نه ښکاري، نو دغلته بیا اودس د دې نه جایز دی، اودس پې کېږي، غسل هم ترې کېږي. درېیمه خبره دا ده چې یو غټه ډنډه ده او په دې کې ګندګي یو طرف ته پرېوتې ده او تا دغه طرف ته اوبو خوځولې او د دې اوبو د خوځېدل د ډنډې د بل سر ته ونه رسېدل، نو دې مطلب دا چې د دې ګندګۍ اثر هغه ځای ته نه رسي، نو دې وجې نه د دې ډنډې په دې سر کې چې ګندګي پرته ده نو ته د هغه سر نه اودس بیا کولی شي او غسل هم ترې کولی شي. نو دا یو ډېره اهمه مسله ده چې په ولاړو اوبو کې ګندګي پرېوته نو اودس پې ولې نه کېږي، نو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې تاسو په ولاړو اوبو کې تش اودس هم نه ماتوئ ځکه چې د اوبو پې ګندګي او تاسو په دې کې غسل د جنابت نه هم نه کوئ ځکه چې د اوبو په دې باندې ګندګي او روانو اوبو کې خو د ګندګۍ څه اثر باقي پاتې کېږي نه ځان سره وړي، نو دې وجې نه په هغې کې اودس کېږي. یو غټه ډنډه ده نو په هغې کې د اوبه یو سایډ ته ولاړې دي، بلکې یو ټوله ډنډه کې اوبه ولاړې دي او یو سایډ ته پکې ګندګي پرېوتې ده، د دې دا اثر په دې ټوله ډنډه کې خور شوی نه دی، خو خور شوی څه ځای پورې تللی دی او دا ډنډه غټه ده نو د بل سایډ نه بیا اودس او غسل کېږي.